أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سورة الكهف 50 نمبر آیت. دی 50 نمبر آیت کې د شیطان او د انسان چې کوم په ښه دښمني روانه راغی ذکر دی. او په دې کې د مشرکانو د ځینې سوالاتو جواب هم موجود دی. مشرکانو به ځینې سوالات پیش کول، چې دلایل به پیش کول چې د هغې نه به ثابتول چې د الله تعالی نه بغیر شیطان هم ځینې تصرفات او اختیارات لري، یا د الله تعالی نه بغیر نور مخلوقاتو باره کې به دا عقیده لرله. او هغې باره کې به دلایل دا ویل چې ما په خوب کې داسې بزرګ ولید چې ما ته یې داسې وویله، یا دا ده چې بزرګ راله په خوب کې راغی، یا دا ده چې ما ته د قبر نه باقاعده آواز کېږي، چې کله زه لاړ شم نو هلته کې ما ته آواز کېږي. داسې په نور انداز باندې د مشرکانو سره ځینې اعتراض احوال ورسره او ځینې داسې دلایل ورسره چې شیطاني دلایل، او د هغې نه مې ثابتوله چې الله تعالی نه بغیر بل څوک هم قدرت لري. دې ځګن کې د هغې تفصیلي جواب ذکر کېږي چې دغه کار د شیطان دی، او شیطان د انسان په ښه دښمني را روانه ده. د انسان د ګمراه کولو لپاره شیطان د اولې ورځې نه قسم خوړلی دی، او د هغې پوره نیټورک پوره ګروپ چې کوم دی په ټوله دنیا کې باقاعده کار کوي، محنت کوي. حدیث مبارک کې دی چې هفتهوار میټینګ په بحر الکاهل کې کېږي. د هغې نه بعد بیا ټولې دنیا انسانانو ته باقاعده تشکیلات کېږي. بیا کوم جزیرې چې د بحر الکاهل سره ټچ دی، لکه خاص کر د امریکې ځینې ریاستونه، دغه خلک د اسلام په دښمنۍ کې بیا ډېر زیات سخت او مضبوط دی. په دې موضوع باندې مستقل کتابونه هم علماو لیکلي دي، لیکن دې ځای کې دا ثابتېږي چې د انسان او د شیطان دښمني د ازلي په ښه دښمني ده، د نبي نه ده. الله تعالی وایي وإذ قلنا، په هغه وخت چې موږ ویلو للملائکة اسجدوا، فرشتو ته چې سجده وکړي لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې، پس سجدو د ټولو سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. ابلیس د خپل نوم چې کوم دی اصلي نوم یې عزازیل دی. مخکې دا احوال ځای په ځای باندې تېر شوي دي، په دې موږ بحث کړی دی. او ابلیس ته ابلیس ځکه وایي چې په خلکو باندې ابلیس معنا د ګډوډي راوستونکی، دا به خلکو باندې ګډوډي راولي، خلکو نه حق او باطل ګډوډ شي. او د شیطان کار دا چې یو ناجایز له داسې رنګ ورکړي، داسې الفاظ ورله ورکړي چې خلک پې خطا شي، خلک هغه یو صحیح شیز وګڼي، لیکن په حقیقت کې هغه صحیح نه وي. الله تعالی وایي کان من الجن، دا ابلیس د پیریانو د نسل نه و. دې کې د علماو لږ منځ کې اختلاف شته، ځینې اقوال داسې دي اگر چې کمزوري اقوال دي چې ابلیس دا د فرشتو د نسل نه و، او دا پیری نه و. د دې آیت جواب هغوی کوي چې کان من الجن، په دې کې هغوی تعویل کوي چې کان من الجن نو وایي دا شر پیریانو نه، اول فرشته وه غلطي وکړل، دا بیا پیریانو ته ووښت. په دې تعویلاتو باندې دلیل نشته، او بلکې د قرآن صریح آیات نه معلومیږي دا چې ابلیس د پیریانو د نسل نه و، نسب یې دغه ذکر نه و. په دې باندې بیا کافي حد پورې دلایل شته چې دا د پیریانو د نسل نه دی، د فرشتو نسل نه دی. یو دلیل په دې باندې دا وذریته دی چې الله تعالی وایي افتتخذونه وذریته، آیا تاسو نیسئ د ابلیس او د هغه اولاد؟ نو معلومیږي دا چې د ابلیس اولاد هم شته، دا اولاد کوي، بچی شته. او د فرشتو صفت دا ده چې فرشتو اولاد نه وي. دې ځای نه دا مسله واضح شوله چې ابلیس د پیریانو د نسل نه ده، جدا نسب لري، او د فرشتو د نسل نه ده. دویم دلیل په دې باندې دا دی چې قرآن د ابلیس احوال ذکر کړي دي چې دا د اور نه پیدا شو، او فرشته خو د اور نه ده پیدا. نو دغه ځای کې پته لګي چې اصل کې د کوم څه نه چې پیدا کېږي په هغه اصلي مادي په اعتبار سره هم ځان مادي لري، هغه د نور نه پیدا شوي دي فرشته، د اور نه پیدا دی. نو د دغې نه هم معلومیږي دا چې ابلیس چې کوم دی نو دا ځان له نسل دی، د فرشتو نسل نه دی. د دغې نه علاوه په صحیح ستو کې هم دا روایت شته دی د ابو هريره رضی الله عنه په حواله سره چې نبی علیہ السلام ابو هريره رضی الله عنه ته نصیحت کاوه چې ته کله بازار ته ځې
ته چې کله معاشره کې ژوند تیرې نو داسې ژوند تیروا چې اول نمبر بازار ته مداخلېږه داسې مه کوه چې بازار ته هېڅوک نه راغلی ته اول لاړ شي او داسې هم مه کوه چې د بازار نه آخرت ته وځي داسې مه کوه ځکه چې په دې بازار کې پیریان انډې شیطانان پکې انډې او دلته کې شیطانان مستقل اوسېږي دې نه معلومیږي دا چې د پیریانو نسل چې کوم سیوا کېږي د په ذریعه د انډو سیوا کېږي د انساني نسل په شان د کې نسل د دې نه د انډو ذریعه ده او دغه نه دا هم معلومیږي چې بازارونو کې جرایم او ګناهونه شیطانان پکې ډېر زیات ناست کوم چې د یو بل حدیث نه تایید کېږي چې ابغض البلاد الى الله اسواقها د الله تعالی په نظم باندې بدترین ځایونه بازارونه او احب البلاد الى الله مساجدها بهترین ځایونه به د خاوره باندې ځمکه باندې د جماعتونه دغه روایتونه هم داسې معلومیږي چې ابلیس ځان له نسل لري ځان له پیدایش دی او د پیریانو د نسل نه دی دلته د قرآن صریح آیات هم دا ده چې کان من الجن دا و د پیریانو د نسل نه ففسق عن امر ربه نو دا اوتو د حکم د رب خپل نه فسق په معنا د وتلو سره راځي ان الله تعالی اطاعت نه مکمل خارج سوچ انکار یو شرعي حکم په غفلت سره پرې خودل د ګناي کله چې سړی خبر نه د خو جهالت د خو وزري کله چې خبري غفلت وکي کمزوري وکي حکم عملی نه کی نو دا ګناګار شي لیکن د فرض عین حکم نه انکار کول کفر او شیطان د زګین کې سوچ کفر کړي وو انکار یې کړي وو مقصد د بقره کې تر شوی دي چې فابا انکار یو نو د انکار په وجه د فرضیان حکم د انکار په وجه من سړی کافر کیږي نو شیطان سوچ کافر شو په فسقانو د اوتو عن امر ربي د حکم د رب خپل دې ځکه نه پر د شیطان او د انسان کوم مناسبت او ذکر شو اخو چې کوم دي زواجر دي هغه خلکو د پاره د شیطانانو خبري اوري دا غي اطاعت کوي دا غي په لار باندې زی الذلو ابتتخذونه وذريته اولیاء آیت تاسو نه سي دغه ابلیس او دغه اولاد اولیاء په دوستۍ سره من دون زمانه بغیر یعنی زمانه د حکم په مقابل کې تاسو د شیطانانو خبري اوري دا غي اطاعت کوي وهم لكم عدو او دغه د شیطانان تاسو د پاره دشمنان دي تاسو د دشمن خبري اوري بئس للظالمین بدلا ډیر بد دی دغه ابلیس د ظالمانو د پاره په بدل د الله تعالی کې چې سره د الله تعالی سره تعلق نه ساتي د ابلیس سره ساتي دغه ابلیس د ظالمانو د پاره ډیر بد سیز دی په نسبت د الله تعالی باندې چې الله پرې دغه بزمانه شیطان شي ما اشهدتهم ما ند حذر کړي دوی لره خلق السماوات پیدایش د اسمانونو والارض رزمکتا ولا خلق انفسهم او نه پیدایش د دوی خپل نفسونو د دوی وما كنت متخذ المضلين عضدا وما ندني ولي گمراهان خلق خپل امداد کوونکی دا هم زواجر دي چې ډېر خلک دسي چې شیطانان مکمل اغي د خدای توسه د الله تعالی سره په خدای صفاتونو کې شریک کړي په پر ځان حکم کې اغي هم زیات شیطان وسوسې د شیطان په خبرو پسې زی او ډېر اغي دسي عقیده لري چې کني شیطان علمي غیب لري د غیبونو خبريږي دغه شان زی په زی باندې شیطان په حکم باندې د قبرونو د بوتانو د نور شینو بندګیم کیږي چې دغه اثر کې د شیطان حکم دی نه ګوي چې شیطان ته الہ ویلې د حقیقت خبره اورېدلې ده الله تعالی دغه مشرکان او هغه خلک د شیطانانو اوري د الله تعالی د احکام مقابل کې هغه د پاره زواجر ذکر کوي چې دغه شیطانان ما د زمکه او اسمانونو پیدایش تم نه دی حاضر کړي چې کنه دوی موجود او ما ته تاسو وکړه چې پیدا کم کا پیدا نه کم تاسو به کې رسول الله وکړي ولا خلق انفسهم نه پیدایش د نفسونو د دوی ته شیطانان چې په خپل پیدا کېده هم الله تعالی وسره مشوره نه کوله تاسو پیدا کم کا پیدا نه دا څنګه دي وما كنتم متخذ المضلين عضدا ما او نه یم زوج ورسم گمراهان لره خبر امدادیان یعنی مجبور محتاج نه یم چې کني د چا امداد ته محتاج یم نو گمراهان حمزه سره ملګری کوم امدادي حاصل کوم د سینه چې دا ټول نه دي نو شیطان یو عام مخلوق دی یو کمزور مخلوق او بیلار گمراه شوی شي نو بیا هغه شیطان راغستر د الله تعالی سره په صفاتونو کې شریک کول انتهایی جهالت شو نو دا زواجر شو د مشرکانو لپاره اخوا په بل نمبر 52 نمبر آیات کې بیا تخویف اخروی ذکر کیږي د مشرکانو لپاره دلته کې زجر او اخوا تخویف تیار ده الله تعالی یوم یقول فهغه ورځ او وای الله تعالی نادو आवाज وکي شرکائی الذین زما حق شریکانو د زعمتم تاسو به ګمان لارو ډېر مخلوق تاسو او تاسو زما په خدای تو په صفاتونو کې ګمان دا و چې غني شریک دي
هغې ته اوس اواز وکړي راوی غواړئ فدعوهم نو دوی به راوغواړي د مشرکان به ورته اواز وکړي چې راشي فلم یستجیبوا لهم هغوی به جواب ورنکړي دوی ته وجعلنا موږ به وګرځو بینهم د دوی په دواړو په منځ کې موبقا یو پرده موبق هلاکت ته هم وایي مرګ ته هم وایي پردې ته هم وایي موږ به د دوی په منځ کې پرده راولو چې بالکل دوی به خپل مشرکان بیا اینی هم نو مکمل به مایوسه شي ورأى المجرمون النار او وبویني مجرمان خلق ور لره جهنم ور بویني اول تک به حکم صادر شي چې کوم خلق د الله تعالی د بندګۍ په مقابل کې د بلچا بندګۍ کړي دا د الله بندګۍ پر خودلې د هغه خلق د فار د غزګې نه دي دوی به ور ویني وظنوا دوی به ګمان وکي انهم فظنوا دوی به یقین وکي کله د ځوان نه جرس ان راشي د په معنا د ځوان په معنا د یقین سره د ګرایمر اصول دي فظنوا دوی به یقین وکي انهم مواقعوها چې دی ور پریوزي دی ورته ولم يجدوا عنها مصرفا او دوی نمونی دغه ورنه مصرفا او زید پنا کېدو د پټېدو زید نمونی وس دغه ورې زیش نو دا حالت د مجرمانو مشرکانو باندې برازي نو دا یو د اخرت یې ذکر شو چې د خلکو له وس نه سوچ فکر وکړ د خپل ځان باندې رحم وکړ د دغه زګینو دومره بدترینو حالات چې بیا پیش کیږي پټې من خپل اسراف کوي ولقد صرفنا في هذا القرآن یقینا من بیان کړی دی په قرآن کې للناس د پاره د خلکو من کل مثال هر قسم مثالونه قرآن کې هر د فائدې او ضروری مثال دا ذکر شوی دی وکان الانسان او د انسان اکثر شیء ډیر زیات د هر یو شي نه جدلن جګړه مار څومره مخلوقات چې په دنیا کې آباد دي اوسېږي په دې ټولو کې ټول نه زیات جګړه مار د انسان دی اگر چې پیاریم شعور لري او خیارتیا عقل لري لیکن هغه دومره جګړه مار نه دی په نسبت د انسان باندې انسان جګړو کې ډېر مخکې